نسوار چې د خولې نه یو سړی وغورځي بیا د قرآن تلاوت کولی شي که نشي کولی مکروه دی ښه خوله به پاکوي ګنده څیز دی په حیض په ورځو کې زنانه ماهواري بیمارۍ په ورځو کې زنانه نکریزې لګولی شي بالکل لګولی شي د هغې لپاره مستحب دي نکریزې لګول ثواب پرې میلاویږي ورته ښه نن سبا چې کم خلق قدرتي د یو جنس نه بل جنس ته واوړي نو هغې شرعي احکامات به څه وي مطلب دا دی کله ناکله وایي جینۍ او الک ته جوړ شو الک نو څه ته جوړ شو جینۍ ته جوړ شو قدرتي داسې شوي چېرته نو شرعي حکم بیا هغې چې اوس هغه سده چې څه شوه بس په هغې به هغه شرعي احکامات لاګو کېږي که جینۍ و جینۍ ده که الک نو بیا به الک الټه سملاستل روا دي که ناروا دي حدیث کې منع راغلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل دا ډېر غلط عمل دی الله جل شانه په دې غصه ورځي په الټه سملاستو باندې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ الټه ملاسو په جمعات کې د تکلیف توجه ډېر زیات وګی شو خوراک نو بیا وشه ته نږدې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی دا سری ابو هريره دا الله ډېر سخت ناخوښه ملاست راځي څنګه ملاس یا رسول الله زه ډېر زیات وګی شم د خوراک څه نشته او تکلیف ته راته خېټه باندې مې درد نبی رسول الله ته فرمایل قم یا ابا هريره قم فصلي فإن في الصلاة شفاء یا ابو هريره پاسه 2 رکعات نفل وکړه ټیک ټاک په شوي ما نفل وکړو ټیک شو زه دین مهنت ډېر زیات کوم د دنیا مهنت هم کوم خو ډېر زیات تکاوټ او پریشانی راته او کار کې راته اسانی نه وي او کار مې پوره کېږي نه باوجود د پوره مهنت زه اوس څه وکړم سورہ مزمل کې الله جل شانه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستا په سر باندې ډېره غټه ذمہ داري ده ان لك في النهار سبحا طويلا ته به سبا د ورځې ډېره غټه لامبو وایې نبي علیہ السلام ذمہ داري ډېره غټه ده نو اوس د هغې د اسانۍ لپاره څه وکړه یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا د شپې پاسه او د قرآن تلاوت کوه تهجد کوه په دې به ستا کارونه څه شي آسان وشي په تهجد باندې د انسان کارونه اسانيږي او کارونه بیا سر ته مرسي یوه دویم کم سړی چې جمعې په ورځ سورة کهف تلاوت کوي الله جل شانه د ټولې را روانې هفتې کارونه د هغه بالکل داسې په اسانه سر ته ورسي چې دی خبر هم نشي که چېرته کو ایجوکیشن مطلب د نارینه او زنانه چې مخلوط تعلیم حاصلوي که کوئی ایجوکیشن چېرته درست نه دی نو کو حج او کو عمره ولې نه درسته ده که چېرته نارینه او زنانه یو ځای سبق نشي ویلی نارینه او زنانه یو ځای حج او عمرې له ورځي نو ګوره دا ډېر د بېوقوفتیا سوال دی وجه دا ده چې یو طرف ته د کو ایجوکیشن ماحول یو طرف ته د حج او د عمرې ماحول یو طرف ته یو زنانه سره خپل زیرحم محرم دی خاوند دی ورسره رور دی ورسره پلار دی ورسره د هغې په مخ کې د خپلو ګناهونو د بخښنې دپاره د الله جل شانو مخې له ځي او خپل نظرونه ښکته ساتي او شریعت ولې دا اجازت نه ورکوي چې ته خانه کعبې ته هم ځې چې یوازې لاړه شه دې نه شریعت دا منع کوي یوازې به نه ځي او بل طرف ته داسې ماحول چې د هغې نیت څنګه زنانه او نارینه کوي نو ټول د شهوت نه ډک د ګندګۍ نه ډک نو دا څنګه په هغې باندې قیاس کوي مسلمان هلته خو سړی دې له تللی چې زما سترګې ټیک شي هلته خو سړی دې له تللی چې زما ګناه ټیک شي هلته خو سړی دې له تللی چې زما دماغ پاک شي هلته خو دې له سړی تللی زما زړه صفا شي دلته خو دې له ځي چې ګنده شي دې دواړو خپل منځ تعلق دی هلته خو یوازې ځي او خانه کعبې ته خو بغیر د محرمه تللی نه شي دې دواړو ډېر غټ فرق دی ښه نو هغه ځکه روا دی او دا ځکه ناروا دی ماشوم چې کله پیدا شي نو خلک د هغه په مخ باندې پیسې ږدي د شرعي حکم څه دی که دا ماشوم له دا پیسې بطور تحفه ورکوي نو بالکل شفقت ته ښه خبره ده او که بطور رسم رواج ورکوي او ضروري ګڼي دې ته بدعت وایي